خو اوس د یهودیانو ایجنټان څوک ثابتې که زه د پی ټي آی ټولو ورکرو نه دا مطالبه کوم چې یهودیانو ایجنټ څوک ثابت. السلام علیکم، زه مسلمان جان ستاسو ورور ستاسو ملګرو جمعیت والو دا ویډیو شیر کړئ، خو د پی ټي آی هر یو کارکون ته زما دا ویډیو شیر کړئ. دا ویډیو ګورئ بیا پسې تاسو سره خبرې. د مولانا فضل ورکرانو تاسو لږ دې خواته راشئ. مولانا فضل ویډیو خو تاسو کتل، خو چونکې دا کس مولانا صاحب پسې خبره کړې ده، خو چونکې زه د پی ټي آی والا صحافیانو نه یو دا خبره کول غواړم چې نه به ورسره مایک کي نه به زرځئ، خو بس موبایل به ځان ته مخې ته کیږدئ او بس زر به ویډیو جوړه کړي. د اصل مقصد نه تاسو دوی ځان نه خبروئ، د اصل مقصد نه هم زه خبروم. دا د نیشنلیانو کې مړی شوي وو، مولانا صاحب د دې دواله تللی و چې دواله تللی نو دوی چې کوم دی د مولانا صاحب د بدنامولو دپاره ځکه چونکې اتحادونه ختم شوي دي، نو د مولانا صاحب د بدنامولو دپاره دوی چې کوم دی دغه میډیا روغوښتله او دغه حساب یې چې کوم دی مولانا صاحب باره کې په مخامخ دا خبره وکړه. خو چونکې مولانا صاحب پکې یو خبر نه ده کړې، مولانا صاحب دی چې زه بس دوا به وکړو، بس نور تاسو خپل انټرویوګانې ورکوئ. مولانا صاحب پکې دوا وکړه، مولانا صاحب ترې راپس اوس پی ټي آی والا ملګري په دې باندې دغه دي چې دغه حساب مولانا صاحب هم چې کوم دی بل ته د یهودیانو ایجنټ وي او دغه حساب په خپله دغه حساب نه، دا سوال نه پیدا کیږي چې مولانا صاحب به د یهودیانو سپورټ وکړي. دا سوال نه پیدا کیږي، دا ټټوم په سوري وتری او پښتانه متل کې د ځان ګمان هم جوړ په مونږ راغی. ستاسو د مشر نه ما اورېدلي دي، راځئ وویرئ تاسو په خپل عیسائیوں کے حقوق تھے، یہودیوں کے حقوق تھے، سب کے. تو وہ تو انسانوں کے سب کے حقوق ہیں. یہ میں کہتا ہوں قانون کے سامنے سب ایک برابر. ستاسو مشر خو وکتل کنه اوس د یهودیانو ایجنټ څوک ثابتېږي. دغه پرېږده دا بله ویډیو شهریار افریدي دا ویډیو ګورئ چې دوی دې څه وایي. یہودی جو سائنس میں ایجاد کوئی چیز کرتا ہے اس سے بھی نفرت مت کرو. وہ یہودی بھی اللہ کا بندہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہودی بھی اللہ کا بندہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. دا ویډیو خو تاسو وکتله، خو اوس د یهودیانو ایجنټان څوک ثابتېږي که زه د پی ټي آی ټولو ورکرو نه دا مطالبه کوم چې یهودیانو ایجنټ څوک ثابتېږي. تاسو به ډېر هر څه وایئ، ډېرې بدې ردې به وایئ، ډېر کنځل تاسو موږ په کمنټ کې ما پسې کوئ، خو چونکې هغه زما ذات سره تعلق ساتي، د اسلام دپاره به لګیو، دا د دین خدمت دی مونږ بیا کوو، دا زه د دین خدمت ګڼم. انشاءالله په دې به مانه الله پاک راضي کېږي. او بله دا خبره ده چې دغې سره د پی ټي آی دا ورکران چې کوم دي او دا ځان ته د میډیا ته رئیس او دغې خبرې کړې دي. ستاسو لږ ما په لایو کې واخلئ، تاسو سره به زه بیا دا سترګې به د لاسې کولا وکړم. ملګرو دا ویډیو ور شیر کړئ جمعیت والو. والسلام.